مونږ مثلا حدیث اورېدلی چې دا راته د یهودو مغربو به دا چې ستاسو په حضور به مونږ خزلې غورځولې او هغه به مونږ ته غږ نه کوو. بس مونږ نه دا جوړ کړي چې مونږ هم به تاسو له لتې درکو، تاسو به غږ نه کوئ. حدیث راته دا یو پیش کوي. یاد ساتئ اسلام دین وایا. الحمدلله مونږ چې د کوم استادانو دین ویلې او مونږ چې کوم حدیث ویلي دي نو مونږ په داسې رڼا کې ویلي زمونږ قول او فعل او ټول خبرې د مینې او د محبت او د غیرت دي وی. الحمدلله جی دا یو حدیث هم را مخې ته کړی. راشه د امن په تمام دنیا کې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امن نه لوی امانتګر او امن والا بل څوک نشته. خو هر څه ته به ګورې فتح مکه په دوران حضور را روان دی او ډېر شان او شوکت او د لښکر څه په مکه حمله کېږي. واوره چې زه درته د امن ویم. هغه عظیمشان لښکر را روان دی، یوه سپۍ پرته ده، سپۍ نه ده سپۍ ده، د هغې سره واړه واړه بچي پراته دي. دا لښکر چې روان دی هغه سپۍ ډېر په عاجزۍ په فریاد باندې وکتل حضور ته. الله والا ګویایي ورکه هغه سپۍ وایي ای حضور نن خو الله تعالی شان درکړی دی. حضور نن خو ډېر په وقار کې را روانې او په مکه روانې په هغه خلکو چې هغه خلکو په تاسو ظلمونه کړي دي، تاسو یې د مکې نه ایستي. ای حضور ستا خو شان دی، ستا خو مقام دی، خو زما او زما د بچو به څه کېږي؟ ستا لښکر په ما را روان دی او داسې لښکر دی چې هغې کې زما او زما د بچو ډه پته نه لګي. خبره د حضور غوږ له لاړه جي. سبحان الله. د دواړو جهانو سردار صحابه کرام، زه تاسو ته دین بیانوم چې دین څه ته وایي. پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی، د هغه نوم جمیل بن سراقه رضی الله تعالی عنه. دا د سراقه بن مالک اولاد. جمیل بن سراقه رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي. هغه سپۍ و بچو سره ودرو داسې ورته ته دلته ودرېږه چې دا لښکر تېرېږي، ته دلته ودرېږه چې دا لښکر په دې را نشي. حضور ودرو او ورته چې کله دا ټول لښکر زما تیر شي ای جمیل بن سراقه بیا به ترې را روانېږي، همداسې ترې را روان نه شي. دا امن نبي دی که نه دی؟ امن څه ته وایي؟ انسانان څه چې ځناورو ته امن دی.